عزتمندو. او دریم ادب د زکات د پاره دا دی چې نیت به پکې خالص د الله تعالی رضا وي، ځکه په ریا او نمایش سره د مال لګولو اجر او ثواب نه وي. او څلورم پکې دا دی عزتمندو چې حقدار ته ورکړی شي، ځکه که زکات غیر حقدار ته ورکړی شي نو په دې سره زکات نه ادا کیږي، یعنی چې څوک یې مستحق وي. او پنځم پکې شرط دا دی چې کچرته د زکات په ښکارا ورکولو کې څه د دینی مصلحت نه وي نو بیا به په پټه باندې زکات ورکول بهتر دي. یعنی دینی مصلحت مطلب دا دی کچرته ته دا زکات په ښکارا د دې دپاره ورکې چې خلکو ته پکې ترغیب ورکې نو بیا زکات په ښکارا شی ورکولې، ګنې نه بهتره خبره دا ده چې ته په پټه باندې زکات ورکې. او کچرته په ښکارا باندې ته زکات ورکوي نو په بعضی وختونو کې د خپل شهرت خطر هم انسان ته راځي او دا ځان له یو مستقل نقصانی صفت او بیماری ده. او شپږم شرط دا دی چې په زکات کې بهترین مال ورکول د ثواب ذریعه ګرځي، ځکه چې الله تعالی طیب او د هر قسم عیب نه پاک دی، لہذا طیب او پاک مال قبلوي الله رب العزت. او اووم شرط پکې عزتمندو دا دی چې سړی دا په داسې ځایونو کې خرچ کړي چرته چې دته ډیر ثواب میلاویږي، لکه مثال تور باندې متقی او پرهیزګاره فقیر ته یې ورکي چې متقی وي او پرهیزګار هم وي او فقیر هم وي، دل عزتمندو دا ورکي. دا اووم شرط. او اتم شرط چې کوم دی په زکات ورکولو کې دا دی چې دا خپل زکات او خیرات په خپل نظر کې کمزور غني، یعنی چې دا زکات ورکي اگر چې ډیر زکات وي خدا ورته په کم نظر باندې ګوري، کچرته دا ورته په غټ نظر باندې ګوري چې زمانه خو دومره روپۍ زور کوم نو به په انسان کې عزتمند عجب کې دا انسان مبتلا کیږي چې دا ځان له یو خطرناک بیماری ده. او الله تعالی د عجب الله رب العزت ډیر ناخوخه دی. او عزتمندو نه هم شرط پکې دا دی چې د زکات په ادا کولو کې تعدی کوي، تعدی ډیر زیاته کوي، بلکې که د زکات واجب کېدو نه یې څه وخت مخکې ورکړي نو هم ډیره بخوي او ډیره به بهتره وي، ځکه په مخکې ادا کولو سره د الله تعالی د حکم په منلو کې خپل رغبت ښکاره کول دي.